واقعہ ذکر کول شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ و امام مکہ مکرمہ کی دو عبید اللہ سندھی رحم اللہ سرا علم کولو قرآن مزد کولو نما ورتویز مدینی منوری تزم اجازت میں خفتو دلیلو لیو خلقو تجدالو لیو شان ملاو دینو بغیر دو استاد دی اجازت نشر تلاڈ نوی اما نلی کری چه استاد ورطوی دی دا سوکا نو آغایی چاچه منل کری اللہ تلوی خلق جو کری اچاکی چه منلو مادنی او یو سڑے خپل استاد سره دوکا او ټگی کئی نو استاد اپلار یو دی نو چې پلار سره ټگی کئی اگر بس سوکی دا آغا چاکی خیر وی چه اگر دا منلو مادنی نو شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائل چیز مدینی منوری تتلم ما دخپل شیخ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نتفوس سکو نماتے وی بچے الہار شا او ایدا آیات رالوی پا دی آیات زان پویول غوار ماوی آو وی فلانی زی کی بی اسپنگیر ناستی اغسر ملاقاتو کا ویدی چه مدینی منوری للارم یو تکی سپینی گیری والا پستر گلون یو لوی عالم ناست اسوال کولو ما ورتوی تسوکی ویما لیتا قرآن ندے نستے ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا اعزت اهلها اذلہ ویزد ترکو کازی القضاتو نشکل آئی بان انقلاب رہا ملک در پدرش ملک سشو در پدرش زما دغه حال لجل سوال تناستی دا بادشاہانو حال بھی سور عزت من خلق داد انقلابات سر در پا دیو جنا دو خیارانو سوچ سی غی جنگ نکئی ای دا خبر مخی و رستو انجام تا گوری دا خبر مخی و رستو ستا گوری یو عالم و صوفات بچی طول عالمان حافظان دی منصرم طالبان پاتی شوی اس ماشاءاللہ لوی عالمان دی اللہ دې ټول په علمونو کې خیر برکت واچي ډېر تابعدار بچیو ناواله سے کله نا کله راغ مالې دې چرالم هجرت مې وکړو روس په افغانستان راغلو نو دا وانه بچی مې جمع موسمو وکور خو ختمه ملاوي دو خیمه په سو ګرځیدم خیمه ملاو نشو ما ودا دې جمی نوزي اسم نه خدا ساړه سره بمړشي قالت ملک سبا ویلیو ان الملوکا بیشک بادشاہان اذا دخلوا قریتا کلچ رادن نشیو خارتا د جنگ و د قتال پنیت افسدوها ندی خار کی فساد راولی ہر سروان کی ہر سدلدل کی وجعلوا اعزت اهلها اذلا وغرزي عزت من اهل دي خار ذلیلا وكذلك يفعلون او دارنگی بادشاہان کوي وی جنگ نکو د جنگ خو انجام خراب دی ګور سورہ قرآن د عبرت خبره ذکر کوي جنگ نکو قتال نکو دی انجام سدے دا خراب دے ویزور تا ہدیے لے گم نو کدا ہدیے قبولی کی دا بس دنیاوی بادشاہ وی نو بیا کور سر جنگی کو سے خبر نشتا دا سرم لخ کری دی و مون سرم لخ کری دی او کہے دی قبولی نکی او دمال بارک دے فکر منی نو دا خو بیا نبی دے ادا نبی سر مقابل خدا اللہ سر مقابلوی نصبر خل سوچ دے وانی مرسلتنا بیشک زلی گن کیم الیہم ذیتا بہدیت پہدی سرا زدیت سہدی لیگم فناظرت زبورم بما يرجع المرسلون
چې په کومې طریقې واپس کیږي دا لېږلې شوي هدیه قبلای کني قبلای. عدالت علماء مسائل ذکر کړي. الله دې د علماء خبرونه د نور نړک کی د کافر مشرک هدیه قبول څنګه دي. نظم نبی علیہ الصلات والسلام تاسو حدیثو کې بو وایي د باز کفارو هدیه قبول کړي او د بازي ندي قبول کړي. علماء لیکلي تفصیل دار کپه هدیه قبولولو کې خیر او مصلحت وی نو د کافر مشرک هدیه دی قبول کړي شي. اپکه که خیر او مصلحت نوي نو قبول الله حبیب د چا قبول کړي او د شهرت کړي.